راشواورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد نبوینا بہر تا تشریف راوڑی چوے قتل دو یاران ابو بکر صدیق او بل یار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد گیٹ کے ولاڑ دی او دا سی غمجن ولاڑ دی دا سی پریشان ولاڑ دی او زمان محترمو پیغمبر علیہ السلام تینا تپوس کی ولی سب پریشانی دا ولی دا سی خفا ولاڑی و یا رسول اللہ دو رزی اوشولی چی سخوراکم ندے کر دو رزی اوشولی سمخوڑنی ندی یا رسول اللہ دیر لوگی او پریشانی او غریبی اگی مجبور کو دا کورنا بہر رالو منگوی چتا بہر دا خوراک بندو بسوش یا رسول اللہ بہر دی دفار راوتی چتا دا خوراک بندو بسوشی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی وی دغا حال زمان دے دغا حال زمان دے زمان پکور کم سنو زمان پکور کی دہیس صدرک نلگی او آخر تنگ شم دا لوگی دلاسا او زم روتم دا کور نن خو زمون پکورونو کی اوگورا پنالیگانو کی تلکارین بگوری نن پکورونو کی اوگورا دومره سالل پوخ کی چې به زما عزتمندو پډیران کې وګرځي گاونډي له نور کوي گاونډي له نور کو دا په من کې د زناورو خو نه راغله الله رب العزت څومره بي سياره دنیا را کړی دا څومره روزي الله را کړی دا څومره فراخي الله په منګو تاسو باندې دا چې تنا شکرې دا ستا زنانه نا شکرې کوي دا وجه دا ده چې تاسو د ځان نه غټو خلکو ته ګورئ دا وجه دا ده چې تاسو له الله سونه درکړي دي زرګونه درکړي دي او تاسو کروڑونو او لکونو ته ګورئ نو چې کله تاسو لکونو کروڑونو ته ګورئ نو تاسو به د الله په دې درکړلې شوي نعمت باندې تاسو به ناشکري کوئ او چې کله تاسو ناشکري وکئ الله پاک فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ہاں چا زما د نعمتونو شکریہ ادا کا نعمت به ورله زیات کم نعمتونو کې به ورله برکت واچوم او که زما د نعمتونو ناشکري م وکړه د دې شته نعمتونو نه م خلاص کما خفه کېږئ مه دا چې په موږ او تاسو باندې راټیټه ده دا زما عزتمندو موږ ناشکرۍ نه کوو ہاں پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر فاروق او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چی خفا کی گئی ما پریشان کی گئی ما اللہ با بندوبستو کی رازی زمان محترم دا سی روان دی او دا ایوبی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کور باندی تیرے دن وشولا او تاسو سپتا دا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دومره بهترین خوشبو بتلا چې په کومه علاقه باندې تیر شو په کوم چوک او بازار به تیر شو زما عزتمندو هلته به د مشق و عنبرو خوشبو محسوسېده هغه مشق و عنبرو خوشبو هغه خوشبو ایوبی انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې ناست دی هغه خوشبوی محسوسه کړه داسې ښکاري چې محمد رسول الله په دې لاره باندې تیریږي ولې چې زموږ په کور کې داسې خوشبو محسوسه شوله کنه زما عزتمندو فوراً خپل کور دروازه کولاو کو چې بار راووتو پیغمبر علیہ السلام داسې روان دی د دو یارانو سره محمد رسول الله روان دی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا آغا محمد رسول اللہ اللہ پاک فرمائی اے حبیبہ استاد پیدا کولو فیصله ما نه وکړي اراده ما نه وکړي ما به دا دنیا هم نه پیدا کړي راشه هغه پیغمبر باندې څومره لوږه تېرېږي څومره تنګه پې تېرېږي څومره زما عزتمندو پریشانه دی پیغمبر علیہ السلام ایوبی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره خبرې اترې کوي ایوبی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي عرض کوي یا رسول الله کم خوا وایي هسې اوس دا ورته نه وایي چې یاره لوږې راخیستي دا ورته نه وایي چې یاره وږي شوي څه د خوراک بندوبست نشته نه جي نه وایي هسې داسې چکر لګو څه وایي هسې داسې چکر لګو هغه صحابه و صحابه هغه د پیغمبر علیہ السلام غلامانو سچا پکا عاشقانو عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے عقیب د خپل پیغمبر چهرې نه به زما عزتمندو محسوسه ولا چې زما دا پیغمبر خوشحاله دی او که خفه دی
زما دی پیغمبر باندې کم حالات تیریږي. نن مقتدیان د خپل مسجد امام نه خبر نه دي چې زما د مسجد امام باندې لوګه ده، تنگ دستی ده، فراخی ده، خوشحاله ده، خفه ده. نه، هر سړي سره د ځان غم دی. هغې نه چې صحابه جوړ شو، امام الانبیاء محمد رسول الله باندې خپل مال جان قربان کړو. زما عزتمندو وی یا رسول الله په دې چهره مبارکه باندې د لوږې اثرات ښکاري، او که تاسو غواړئ چې زه تاسو له مېلمستیا وکړم څنګه به وي؟ څوک ورته وایي؟ ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و یا رسول الله که زه تاسو له مېلمستیا وکړم او زما تاسو مېلمانه شئ نو څنګه به وي؟ الله رسول ورته فرمایي ټیک ده که نه ټیک ده. زما عزتمندو کور ته را دننه کړ او په کور کې چې کوم دی یو چیلۍ ولاړه وه، هغه چیلۍ حلاله کړه. چا لې حلاله کړه؟ محمد رسول الله لې حلاله کړه. او کور والا ته وایي چې زما په کور کې محمد رسول الله زما مېلمه دی او دا چیلۍ پخه کړه چې په محمد رسول الله باندې وخورو، د هغې په ملګرو وخورو. ولې؟ محمد رسول الله او د هغې ملګري وږي دي. زما محترمو وایي چې چیلۍ پخېږي هغې کې ټیم لګي. وایي زه په منډه لاړم او د کجورو یوه څانګه مې را کټ کړه چې هغه پورې الله رسول به دا کجورې خوري نو څه ناڅه هغه لوږی به برداشت شي، څه ناڅه ګزاره به وشي. چې کله ما کجوري راوړي او محمد رسول الله ته مې کېښوستلې، الله رسول هغه کجوري خوړلې چې په دې کې هغه چیلیم تیار شو ریوړو او زما عزتمندو مخې ته په دسترخوان باندې روټۍ کېښوستلې شوه، ترکاري کېښوستلې شوه. واورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام لږه روټۍ را کټ کړه او زما عزتمندو د هغه چیلۍ د غوښې نه لږه غوښه لږ پوټۍ را واخیستو په هغه روټۍ کې کېښوست او داسې تاو را تاوې که او یو خادم لی ورکه چې دا زمونږ کور ته یوسه. او فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډېرو ورځو نه وږې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډېرو ورځو نه وږې ده. اوس تاسو سوچ وکئ، تاسو سوچ وکئ زمونږ په کورونو کې داسې لوږه چېرته راغلې ده، داسې لوږه تاسو چېرته کتلې ده؟ په هغه اوقاتو کې، په هغه ورځو کې، په هغه زمانه کې زما عزتمندو خېټو پسې به کاڼي تړلي وو، لیکن اسلام، دین، جماعت، مدرسه، پټکې، ګیره هغه ایک نمبر کې وو. نن وګوره په خېټو ماړی او دین اسلام سره څه شروع دي؟ په فلسطین کې څه شروع دي؟ په مسلمانانو باندې څه شروع دي؟ دا وجه څه ده؟ په خېټو ماړه شو. هغه وخت کې زما عزتمندو نه به د کپړې درک لګېده، نه به د خوراک درک لګېده، نه به د کور درک لګېده، لیکن ایمان سطح به 100% کې وه. لیکن زما عزتمندو اسلام به غالب و. د کفارو او د کفارو ایجنټانو د هغې دا سترګې به ښکته وي، چا به زما عزتمندو سر نه شو چتولی. نن دا بریتور مسلمان، نن دا پښتون، نن زما عزتمندو سوپر پاور یو الله دی. ایمان باندې خواري محنت کول پکار دي، ایمانونه جوړول پکار دي. زمونږ زنانه وګوره، نارینه وګوره، معاشره وګوره، نوجوانان وګوره، د څه دپاره یو بل وژني، د څه دپاره